سیدو کې لاله اپریشن وکړو او لاړم په خپلو خپو چې لاړم بیا خپو کار نه کوو دا څنګه ډاکټران دي ډاکټران خو چې خلک لاړ شي نو خلک وایي چې زه به روغه شم ډاکټرانو خو زه ښه ناجوړه په منډه مې دړې چا چاته کړی الله الرحمن الرحیم شروع کوم د رب کریم د لوی نوم نه چې ډېر بخونکی مهربانه دی او رحیم دی عزتمندو دا وخت ناست یم په لنګر ډیرې کې لنګر ډیرې د بېدرې نه بلکې د خوازخیل نه یو دشته به ورته زه وایم ځکه چې هغه دلته کې نه داسې د هسپتال څخه زیرشت دی لنګر ډیرې ته راغلی یم یو پروګرام پسې خپل مسلمانانو وروڼو مخې ته راوړم داسې یو دردېدلی پروګرام درته ښایم عزتمندو چې پلار او وسره درې وروڼه او یوه داسې ماشومه چې د اپریشن په دوران کې هغې ته کله انجکشن ولګېدو نو هسپتال ته چې هغه تللې ده واپس بیا خپل کور ته هغه په خپلو خپو نه ده راغلې عزتمندو پلار عجیز چې دی سپینه ږیره د ورون تمنا ده د هغې هم داسې کاروبار نشته پردي کور کې ناستي اول به زه د خپل مور له راځم چې دا د خپل بچي په دې حوالې سره څه وایي زما مسلمانان وروڼه دی دا پروګرام په غور باندې وګوري عزتمندو ستاسو د مخې دا کال روان سم په سخت باندې ووتو هم نه یم تللی خالۍ له نه یم تللی دې ته دغه ناستی لسمه میاشتې ده دې له دغه اپریشن د ستن والې ده هغې کې دغه شان شله شوې ده اریان ګوري چاپېره پاسېدی نه شي مونږ علاج وکړو سخره د کورې درې وله وکړو هغه هم دغه شان زموږ شان غریبانان دي مونږ هم غریبانان وس هم نه رسي مسلمانان وروڼه چې دي دغه حل دی د غریبینو مونږ ویل چې دا پاسې د دې کټ نه دا ښه شي زما لسمه میاشت سیدو کې لاله اپریشن وکړو او لاړم په خپلو خپو چې لاړم بیا خپو کار نه کوو جوبه دې څه مرض خو جوړېږي که نه الله به خیر کړي زما د مسلمانانو وروڼو نه څه غوښتنه کوي دا وخت تا ګوري خپل مسلمانانو نه دا خبره کوم چې زموږ سر لاس خلاص وکړي زما پلار غریب دی زما وروڼه غریبانه ما هر قسم علاج کوي څه بس نه کېږي دا څنګه ډاکټران دي ډاکټران خو چې خلک لاړ شي نو خلک وایي چې زه به روغه شم ډاکټرانو خو زه ښه ناجوړه اوس ته څه تکلیف وي بچو په منډه مې دړې چا چاته کړی خلک په خپلو خپو ګرځي زه ورته ګورم خلک په خپلو خپو ګرځي زه ورته ګورم کړېږم ورته اوس مسلمانان وروڼو څه غواړي ستا د علاج دپاره دونه پیسې نشته ستاسو سره که نه نشته زما د وروڼو کار نشته شپږ سوه روپۍ د اړه نه په هغې کې به مال علاج وکړي که ځان نه به خپلو بچو له به خوراک راوړي څنګه پاکستان د ډاکټرانو خو خلک وایي چې زه به لاړ شم زه به روغه راشم خلک ته علاج غواړي پاکستان کې خو د چا سره غم نه یا خپل ځان غم کوي صرف تاسو نه د ډاکټر چې اپریشن کوو پیسې هغه څه وشو نه سرکاري و که نه چې پیسې وی نو ما له به پرایویټ اپریشن کړی و نو زه خو به داسې نه م شوي حاجي صاحب بچي ته دې ګورې او سله دې څه ده زما د مسلمانانو نه غوښتنه سله بچي حوصله مې دا ده زما حوصله دا ده که نه چې زه دې ته ګورم ما له ډېر افسوس راځي ځکه چې دا د خپل اودس ماتي په باندې نه پوهېږي د بل محتاجه ده دا 10 میاشتې وشو چې دې ته د وړو بولو پروت دی اورې که نه که نور بل دغه وشي نور بل حاجت وي نو هم په کرسۍ کې وړي هغه ځای پناه ځېږي ته ډاکټران تاسو په دې مطمئن کړي د علاج کېږي که نه ډاکټران دا وایي چې دې علاج کېږي خو داسې بله موارد چې په دې 6 لک روپۍ راځي 6 لک روپۍ او د 6 لک روپو وس نشته اورې او په پردې کوټه کې ناست وي خپل څه دغه نشته نو زما د خپلو خلکو نه د دې عوام نه مې دا درخواست دی چې زموږ سره صحیح پوه کړي دا جانې صرف په دې خپلو خپو وګرځي
نور دا نه وي چې صرف په دې خپلو خپو وګرځي، الله یې په دې خپلو خپو د دې متازن نه الله خلاصه کړي. الله چې څه کوي او الله کوي، او د الله نه کېږي، د انسان نه کېږي. خو د انسان دا دغه دی چې زموږ سره څه هیلپ وکړي او دا ماشومه په دې خپلو خپو وګرځي. زموږ سره ما سره نن زه 6 لک روپۍ نور قرضدار یم. په خدای عمل وکړه چې 6 لک روپۍ زه نن نور قرضدار یم، څه گنجش را سره نشته. ماشوم چې دا جی دا ستا خور ده؟ دا زما خور ده جی. جی نو تاسو په دې کور کې چې دا تاسو پرته ده او دا زیره بازار نوم ډېر زیات لري دی، څه محسوس کوئ؟ تاسو څه وایي، څه ګڼئ، څه وایي زما مسلمانانو ته؟ موږ دا محسوس کوو، ډاکټران موږ ته وایي په دې په علاج باندې 6 لکه خرچه راځي. جی او زموږ وس دس نه کېږي د چا څوک زموږ سره امداد کولی شي چې موږ په دې د علاج وکړو. او مین غلطي د ډاکټرانو نه شو د دې ته انجکشن غلط والی دی، سپاینل کارډ یې بوله خراب کړی دی. او اوس هغه ډاکټر نور رسېدو چې څونه ډاکټران دي هغو ته زموږ دا درخواست دی چې د دې د علاج وشي. زموږ غریبوالی دی 600 روپۍ د اړیکه او کله یي کله نه یي، هغه هم کله یي او کله نه یي. موږ پرې د کور خرچه سرته نشو رسولی، د دې علاج به پکې څه وکړو. زموږ ډېر غریبوالی دی، ګردم زموږ نه خرڅېږي، خپل ځان پرې ګڼه کوو، څه وس دس یو نه کېږي. او څوک زموږ سره تعاون کولی شي نو ډېره مهرباني مې. عزتمندو تاسو د دې بچو خبرې هم زموږ واورېدلې، ځکه چې دې ته به موږ خبره دا د وریجو او دومره زمونږ بچي دي، زمونږ لوڼه دي، زمونږ هلکان دي. عزتمندو د دې رور خبرې هم تاسو اورېدلې چې یاره موږ خپل بدن کې زما که ګرده څوک اخلي او موږ به هغه خرڅه کړو، او مطلب دا خو چې د دې علاج پې وشي. دا ماشومه چې دی عزتمندو په دې غریبۍ کې به د پلار په دې باندې په پرایویټ سکول کې سبق ویلی دی، باقاعده ایجوکیټ ده. عزتمندو دا مور خبرې هم تاسو واورېدلې چې زه غم خادر نه شم تللی، دا کور ماته دقسې پروت وي، او مطلب دا دی چې راځم دې لور ته ګورم. بچي هم دا خبرې وکړلې. عزتمندو تاسو د دې ماشومې هم خبرې واورېدلې چې نورو ته ګورم، زه کړېږم. هسپتال د دې دپاره دی چې انسان هغې ته لاړ شي او د هغه غړي بیمار راشي شي او روغ راشي. خو عزتمندو په دې باندې به موږ هرګز دا نه وایو چې یاره دا زموږ د ډاکټرانو غلطي وه، دې ته موږ د الله پاک امتحان ووایو. د کور ته دا امتحان راغلی، الله پاک دې په دې دا امتحان ختم کړي. عزتمندو تاسو ته معلومه ده، تاسو په خپله باندې وکتل د کور ته ډېر زیات تکلیف دی، پلار په سپینه ګیره، رونه چې 600 روپۍ ورځ. عزتمندو د داسې خلکو به مطلب دا کېږي بسو، زیاتره خلک به هم په کمنټ کې دا وایي چې یاره د کور ته تاسو داسې لاړو او دا د پردو خلکو بېعزتیانې کوي. عزتمندو موږ باندې په سر الله ولاړ دی، دا ټایم زمونږ الله په موږ باندې قادر دی چې موږ د کور ته په کم مقصد باندې راغلي یو. دا الله عالم، زما الله عالم دی. عزتمندو پروګرام موږ د اخلاص پروګرام نه مخکې زما مسلمانانو نورو ته ما راوړلو. عزتمندو نوره فیصله خو په تاسو باندې ده، تاسو په خپله دا کور وکتو، دا حالات یې وکتل. عزتمندو د نورو پروګرامونو په شانتې د اخلاص زه د خپلو مسلمانانو وروڼو ته د دې بچو، د دې خور، د دې مو په زه ستاسو د ډونیشن، ستاسو د اخلاص په زه په انتظار یم، سترګې په لار به یم. بل پروګرامه پورې خپل رور فضل نبي پښتون یار له پوره د اخلاص د ټیم اجازت راکوي. د لوی الله په امان.